چې 1980 او 81 کې ما هم لږه شاعري کړې او ساحل صاحب ته به نن شاید پته لګېدلې یو مې ورسره بل مشترک شو چې په 20 د نومبر ما یو کتاب لیکلی و د 53 کالو د جدوجهد باندې نو په ادیبانو کې په شاګردانو کې ورسره شریک شوم نو په دغه وجه باندې چې کله ما ته دا وویلی شو جان زیب خان چې ته به خامخا راځې نو ما زه به خامخا راځم چې زما د سوچ زما د فکر او زما د لارې زاړه ملګري خو به پکې وینم خو یو یره راسه پیدا شو هغه دا یو سړی وږی و په یو بازار کې په هوټل باندې تېرېده هغه هوټل والا ته یې ویلې چې څه دې پخ کړي دي هغه ورته ښه ښه څیزونه یاد کړي وو چې د ده په کور کې د اختر په ورځ کې هم نه و ده ویل همدغه راوړه چې راوړي دي پیسې دي غوښتي ویل ما سره خو یو نیزم نشته دی هغه یو 2 څپېړې وال یو د هوټل نه یې بار کړی و لږ ساعت ناست و بیا راپاسېد هغه هوټل والا راولدی ویل په دغه زړه سودا به را سره بیا خبره ونه کړي نوره به رانه کړي نو زه وایم چې جانزیب دغه شان خوراک او یو څه بل څه کوي نو مونږ ورته وایو چې لکه په هغه زړه خبره باندې به بیا هم راغواړي که به هم نه راغواړي ملګرو ډېره مننه یو پېره بیا شکریا ادا کوم ستاسو موږ دلته ناست خلک گو چې د مختلفو سیاسي جماعتونو یا به کارکنان یا به ښه یا به بدي کم چې زما په سوچ کې دا په پاکستان کې سیاسي جماعت نشته دی خو صرف دا به ووایم چې زموږ یو رشته یو عظیمه رشته هغه د انسانیت ده د یو بل سره موږ مخلوق یو خالقان نه یو مخلوق ډېر لوی دی اوس موږ انسانان په کله جوړېږو هغه حاله چې زما او ستا په کور کې ناسته چنچڼه چې په بلۍ باندې د هغې بچی وږی شي ما او تا ته چېرته نه دي ویلي چې زما بچي له چینجۍ راوړه که ویلي دي د چا کره چنچڼه شته ویلي دي نه دي ویلي زما او ستا کور کې یو بل مخلوق چې د ځناور په شکل کې دی چې وږي شي اواز یې نه دی کړی چې زما خېټه نهاره ده ما له څه راوړه دغه شان دغه چنچڼه او دغه ځناور هم بچی پیدا کوي هم د هغې تحفظ کوي هم د هغې د موسم د تغیر او د تبدل د بچ کېدو کوشش هم کوي نو زمونږ او د دغه مخلوق څه څیزونه مشترک دي چې دا موږ ځان ته انسانان وایو هغې ته حیوانات وایو زمونږ او د هغې څه څیزونه مشترک دي د خېټې مسله د بچي د راوړو مسله د بچي د پالنې مسله بیا موږ افضل ولیو په هغې باندې موږ اشرف المخلوقات ولیو هغه او زموږ لارې په کوم ځای کې موږ پې د پاسه او هغې لاندې مخلوق دی دغه چنچڼه دغه ځناور دغه د خپل بچي فکر کوي د بل د بچي فکر نه کوي او چې تا اشرف المخلوقات زمره کې راځې نو ته د بل د بچي فکر شروع کې نو هلته انساني اوس به سوچو کیو چې په دې کومه معاشره کې موږ او تاسو پاتې کیږو موږ څونه انسانان یو او څومره حیوانان یو زیات باس پې در سره نه کوم خو ملګرو بیا په دغه اشرف المخلوقات زمره کې چې کم پاس خلک دي هغې کې هم 2 قسمه خلک دي دواړه هلې ځلې کوي دواړه سختې تېروي په ځان باندې بیا هغې کې هم فرق وي او فرق داسې چې یو شاعر وایي لوی تفاوت دی په انسان کې د معنی په لحاظ لوی تفاوت دی په انسان کې د معنی په لحاظ واړه لګیا دي خو یو ځان او بل جهان جوړوي په دې اشرف المخلوقات کې بیا هم دغه شان کسان شته چې څوک د ځان دپاره او څوک د مخلوق دپاره دا شاعران چې اکثر چپړې په خپوی شلېدلې څادرې په اوږو باندې اچولې والله دا نن د جانزیب ناشنا لوبه وکړه ګینې دغه شان پروټوکول ورته څوک نه ورکوي وږی تږی نهر صرف د وا په نوم باندې بچي نهر سسېدلې کوټه لاعلاجه بچی بېروزګاره بچی د ده سره ژوند تېروي او که چېرته مړ شي
بیا خلک وایي ډېر ښه شاعر و اذان وایي که نه لګیا اوس همدلته چې موږ باندې بیا تهمت ډېر لګېږي یو اذان ته به صبر وکړو انسانان څونه پاتې دي همدا څوک چې کارونه کوي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله نو ملګرو په انسانانو کې یا په اشرف المخلوقاتو کې به پرتونه دي د سوچونو په حواله باندې د عمل په حواله باندې بعضې خلک څه چې کوي که سیاست کوي بعضې خلک که د مذهب په جامه باندې یا په رنګ کې خلکو کې ورننوتی دی بعضې خلک که د چوکیدار یا د حاکم یا د بیروکریټس یا د بل په جامه کې تاسو تخکاری آیا دی واقعي د اشرف المخلوقاتو زمره کې راتلی شي او که نشي راتلی ځان دپاره ګټي او که بلې دپاره ګټي د بده مرغه زمونږ بچی چیلا قدمونه اخیستل شروع کړي نو د مورې لوی ارمان دی چې ښه سبق پې ووایم ښه سبق پې څه دپاره وایي چې ښه نوکري ورته میلاو شي ښه نوکري څه دپاره غواړي چې محل جوړ کی بنگله جوړه کی جایداد غواړي جایداد څه دپاره کوي چې په کومه معاشره کې په کومه سوسایټۍ کې په کوم وطن کې په کوم کلي کې دا پاتې کېږي چې د نورو خلکو نه لږ اوچت د شکل ښکاري دا ټول هر څه چې موږ کوو دا د یو ټکي دپاره کوو د دې دپاره نه کوو چې موږ د نورو د بچو همدغه شانتې کوشش وکړو او دغه دي هغې دي کامیابۍ ته بوځو د ملګرو مطلب مې د خبرې دا دی فلسفه ډېره لویه ده مختصر کومه ځکه چې ستاسو وخت نه علمه مطلب مې د خبرې دا دی چې شاعر دا د ګونګانو په زړه کې چې څه یې په خولې نشي ویلی څه چې پې تېرېږي چا سره یې شیر کولی نشي شاعر د هغې ترجمان دی صحافي یو بله فرقه ده چې هغه د ړندو که د ذهن نړون دی او که د سترګو نړون دی دا د هغې سترګې دي بیا لیډران دي بیا مذهبي خلک دی بیا بل دی اوس سوال دا دی چې آیا دا ټول خلک د خپل سوچ سره د خپل مقصد سره مخلصه دي او که نه زه خو وایم چې بالکل نه دي مثال دا هغه ګواله دی چې پی راخستي د زیم میلې ته وړي او د تالاشا پنیر کې لوټه راډکه کې اوبه پکې اچي او که لږې اوبه پاتې شي او تګ تنده ورته لګېدلي نو کینې سکي خو که طاهر صاحب غوندې کې سړی پرې راغلي او ورته ویلي چې دا په ناستې ولې سکي نه وایي ولې څه ګناهګارۍ مې څه په ولاړه اوبه خېري څه دا دې چغې وایي چې دا تا اوس وړاندې کوم عمل وکړو نو دا هر څه موږ د دکاوې دپاره کوو خو ملګرو موږ دا خبره کوو چې ژوند ایوریج ژوند په پاکستان کې وایي 80 کاله دی دا 80 کاله نشته دی ژوند 18 کاله تې کټ کا بچپنه د اوړي او د غرمې اوده کېده او د ماسخوتن اوده کېده هغه تې کټ کا
بیا د یوې ملیریا د ګولۍ درک چې نه لګېږي او هغه ورته دوه هفتې شي او چې لا ظلم ورسره دا وشي چې ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر ورته وایي ګوره مریض نه سیو ونه خوري هلکه ظالم هغه ډسپرین ګولۍ وله نه شي اخیستی ته وایي چې سیو د نه ونه خوري دا ټول ژوند چې ټکټ کړي نو ډېر لږ دی اوس دغه لږ ژوند ته څنګه تېرې د دې اختیار تا سره شته دی خو موږ اکثر چې غلطۍ وکړو موږ اکثر چې مظلم د غرب طرف ته وي او 50 کاله شرق طرف ته روان یو او وایي مقصد مې ونه شو کار مې ونه شو منزل ته ونه رسېدم د ځانه دا تپوس نه کوو چې لاول تعین وکړه سمت معلوم کا چې ته چېرته تګ غواړې که ته غریب یې ته شاعر یې ته ادیب یې ته صحافي ستا څه فرض دي ستا فلسفه څه ده آیا ته د هغې باندې فټ یې موږ یو هم فټ نه یو خو ملګرو بیا هم که دغه شانتې راغونډې شروع شي او دا آواز چې دا د سیاست نه بالاتر دی دا د انتخاب نه بالاتر دی دا د ووټ د غوښتو نه بالاتر دی دا چا باندې ځان ورپېژنګلو نه بالاتر دی بلکې اوس خو سیاسي لیډران نافید کېږي لګیا د ډېر تیزۍ سره لیډر دا زمانو کې پیدا کېږي موږ یې په ټیک ټاک ځان له ځازو لیډر زمانه کې پیدا کېږي هغه که د سلو عقل خاوند دي نو هغه سل ډګرې خوړلي هغه شی موږ ته ډېر رانږدې شوی دی بس دا شی نیولی او بس دغه کیسې خوښه یې پرې کوي نو د دې هر څه نه د راوتو واحده لار دا ده چې شاعران د خپل شعر سره مخلص مسلمان د مسلک سره نه د مذهب سره نه د دین سره مخلص دین مذهب مسلک دا بیل بیل څیزونه اتصال شوي دین د ژوند د تېرېدو ژوند کې څه کې کوو به څه به کېږي دا دین دی مذهب مونځ او دس روجا زکات دقې ته محدود کړی دی مسلک د هغې نه یې پسې ښه را کمزوری کړی دی راځئ چې ځان د دین تابع راځئ چې دا لاول په ځان ته ګوته ونیسو چې که دا ټوله وطن وایي چې افضل خاموش زنده آباد او دی غلی دی وانه کوي نو زمین چې د چا لږم جمدی که نه د شپې به دا خوب څنګه کوي به دا خلکو نه پوهېږي ول پلانکي ځای کې دا چل نه دی کړی ځان د خپل ضمیر تابع نو انشاءالله ښایسته وطن دی قبضه رانه پې بل کړې ده ښایسته دین هم دی قبضه رانه پې بل کړې ده ښایسته ښکلې خاور هم ده ظلم ورسره موږ کړی دی ځکه چې موږ د جمدي خبرې ته نه غوږ ځو نه ورسره ځو یو څو زاړه نومونه را سره دي احمد شاه ابدالي غوري بل دغه واته نومونه را سره دي پر محفل کې یادو راځئ یو نوی احمد شاه ځان کې پیدا راځئ یو نوی ابدالي ځان کې پیدا راځئ یو بل غوري ځان کې پیدا راځئ یو بل باچا خان ځان کې پیدا یو بل صمد خان ځان کې پیدا یو بل حاجي صاحب ترنګزی ځان کې پیدا او که کله موږ د دې دپاره کوشش شروع کو نو سبا د نور لومبنۍ سړیکه به تاسو ته د خوشحالۍ زیری راوړي یو پیره بیا ډېره مننه ډېره مهرباني اسلام علیکم ډېره مننه د ګران خاموش صاحب زیت الرحمن عاجز ته خواست دی چې راشي او خپل کلام موږ سره شریک کړي کوم ملګرو چې روټۍ نه ده خوړلې نو هغې د دا روټۍ ورسره وخوري دا زمونږ د خپل ملګري او زمونږ د کلي ملګري چې چا روټۍ نه ده خوړلې هغوی روټۍ وخورئ او ورسره به دغه روانئ او دا عاجز صاحب د مې راوغوښته دا دې واوري هم په دې ولاړه دی د دا کلام واوري نو بیا ځئ ډېره زیاته مننه ساحل صاحب فضل یوسف خان عابد صاحب تاسو دغه دوه خبرې د ما لپاره اعزاز دی او دا د ما لپاره ایوارډ دی او څو شعرونه چې ما سره ناست شریک پشکور سړی دی زما قاتل زما د کور سړی دی ما سره ناست شریک پشکور سړی دی زما قاتل زما د کور سړی دی
پخوی حاصلت ښځه ده نور سړی دی او ترېنه جوړ کړی مونږ په زور سړی دی پخوی حاصلت ښځه ده نور سړی دی ترېنه جوړ کړی مونږ په زور سړی دی بهر پردو اجرو کې لنګې راښکي کور کې غوسې کوي په خور سړی دی بهر پردو اجرو کې لنګې راښکي کور کې غوسې کوي په خور سړی دی او دواړه د قام په سرمایه کې راځي که د قلم دی که د لور سړی دی عجز امن لکه سپینه هوره جنگ دی ورک شي جنگ خو تور سړی دی او قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلی قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلی ما ته خو ښکاري دا مذاق یاره څه نشم ویلی او لاسونه وسپړه د غیب و علم خدای سره دی چې دا به جوبت وي او کتاق یاره څه نشم ویلی لاسونه وسپړه د غیب و علم خدای سره دی چې دا به جوبت وي او کتاق یاره څه نشم ویلی د مار بختي وشي لړم له به خدای سترګې ورکي خو پښتنو کې اتفاق یاره څه نشم ویلی د مار بختي وشي لړم له به خدای سترګې ورکي خو پښتنو کې اتفاق یاره څه نشم ویلی زه د خپلو پښتنو قاتلان پیژنم خو اوس په مې تیر کې څوک الواق یاره څه نشم ویلی دا مرګري روټۍ چې کومو مرګرو نه وه خوړلې هغې روټۍ ته دغه شو نو موږ لږ ټیم انتظار کوو ځکه چې کرسۍ خالي شوې او دا مرګري روټۍ وخوري او واپس راشي نو بیا به مشاعره په وړاندې بوځو حاجي صاحب ها اندل خان کاکا ته خواسته چې راشي او خپل کلام موږ سره شریک کړي ځه سوي ساحل صاحب سوي ها پسټیج باندې مشران او پینډال کې امزولي کشران او السلام علیکم غزل دی خولټه مې نیولې دی مشاعره د پسپرلی نو په دې سپرلی او څو شعر دي بیا به غزل ووایم چې سپرلی راشه چې ګلونه خنداګانې وکړي سپرلی راشه چې ګلونه خنداګانې وکړي چې پیغلې جونه په ګذر کې ګډاګانې وکړي او د ګودر غاړه د چینار سوري ته د ګودر غاړه د چینار سوري ته او چې عاشقان پکې د مینې سوداګانې وکړي او سپرلی راشه چې چینکې پیدا شي سپرلی راشه چې چینکې پیدا شي چې جینکۍ پکې کشترې او ګیاګانې وکړي او غندله دغسې ژوندی اوسېږي دستا په مرګ باندې به خلکه جړاګانې وکړي سپرلی راشه چې ګلونه خنداګانې وکړي او غزل به د سره شریک کړمه چې حال دې په زنه د رانجو پروت دی حال دې په زنه د رانجو پروت دی او ګوګل کې زړه مې په ازغو پروت دی او ګناه د یو سزا یې بل ته رسي ګناه د یو سزا یې بل ته رسي جنگ په نامه د پښتنو پروت دی او ځکه خو ما خلک په کاڼو ولي را باندې نوم د لیونو پروت دی او قرضې زمونږ مشرانو راوړي بوج یې زمونږ په اوږو پروت دی قرضې زمونږ مشرانو راوړي او بوج یې زمونږ په اوږو پروت دی او بل دی چې د ګل په تمه باندې مه اوسېږه د ګل په تمه باندې مه اوسېږه اخسته ګل په ګلدرو پروت دی او غندل کورک شو نو اورک به نه وي چې په نامه د کتوزو پروت دی غندل کورک شو نو اورک به نه وي چې په نامه د کتوزو پروت دی
توره مې کوله مال یې نه راکوله او په پنجابیانو یې خرڅوله مال یې نه راکوله او سرخي پوډر به یې وله ډېرو مګل چې دلالانو ته به یې خوله مال یې نه راکوله څوک د رشتې دپاره هم نه ورتلل برقه په سر به یې ګرځوله مال یې نه راکوله چې بینامه زما په خولې واخیسته نو ټولو په کور کې به ټکوله مال یې نه راکوله هغې وې خوښ زما غندل د ما غله ورکې ژوندی په کور کې خښوله مال یې نه راکوله ډېر ښه غندل خان بابا لکه توضو ذکر یې وکړ نو دا خوږجان صاحب به راشي او خپل کلام به موږ ته واورئ محمد علي خوږجان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام نه مخکې خو دا به نه انصافي چې زه د طیب صاحب شکریه ادا نه کړم چونکې زه د تحریک مجلس عملي چیرمین یم نو دا زما فرض جوړېږي چې زه داسې په ښه پروګرام باندې خپل مشر طیب داد ورکړم نو ډېر داد او ډاډ او حوصله افزایي ورکوو امید لرو چې دغه شان پروګرامونه به نور هم دې منعقد کوي څو شعرونه چې کرښې راکاږي د خپل خیال په انځور لوبې کوي د چا یادونو سره ناست مغرور لوبې کوي داسې په زړه مې د چا حسن مغرور لوبې کوي لکه یو خان چې په خپل ستړي مزدور لوبې کوي کرښې راکاږي د خپل خیال په انځور لوبې کوي د چا یادونو سره ناست مغرور لوبې کوي داسې په زړه مې د چا حسن مغرور لوبې کوي لکه یو خان چې په خپل ستړي مزدور لوبې کوي په کړس کړس خان د غمځپلی زړه ښکاره چې نه کړې نن سبا خلک په بېوسه مجبور لوبې کوي خورې سوره کې د اتیا کالو سړي له ورکړه ناستې اوس بریتو سره هغه باتور لوبې کوي خورې سوره کې د اتیا کالو سړي له ورکړه ناستې اوس بریتو سره هغه باتور لوبې کوي او د ډمې ژوند دې د ملا په کور کې هم را نشي په احساساتو یې ناترسه مغرور لوبې کوي د حوصلې چل د غذا له دې ماشومه زده کړئ سترګې یې وچې کړې په وینو تک سور لوبې کوي او کوم ځای چې زور د بېننګۍ له خپله حده زیات شي هلته زمري سره ګیدړ به ضرور لوبې کوي کوم ځای چې زور د بېننګۍ له خپله حده زیات شي هلته زمري سره ګیدړ به ضرور لوبې کوي او خوږجان د مرګ یره د زړه د کوره ویستله اوس به د ژوند سره په نوي سرور لوبې کوي ډېر ډېره مننه هغه زمونږ واله که نه کم ګوهر علي چېرته دی ګوهر علي ګوهر صاحب چېرته دی موږ ته په نظر نه راځي ګوهر علي ګوهر صاحب ته خواست دی چې هر ځای کې نو ځان دې د پنډال ته راورسئ ښایسته رحمان ښایسته ته خواست دی چې راشي او خپل کلام ووایي داسې ښه ځای کې اواز وکړ نارې مې د خیبره کړې د لوی تړون دپاره نارې مې د خیبره کړې د لوی تړون دپاره قطار لکه د زاڼو مې یاران راورېده او تمام دنیاګۍ د ښکلاګانو رنګ کې رنګه تمام دنیاګۍ د ښکلاګانو رنګ کې رنګه باران د سرو سکروټو په افغان راورېده غزل لیکي چې سورۍ سورۍ سینه کې مې غورځنګ راوړی دی سورۍ سورۍ سینه کې مې غورځنګ راوړی دی دا زړه مې په رڼا پسې پتنګ راوړی دی او دا څوک دی چې دې ښار کې کوي کار د نفرتونو دا څوک دی چې دې ښار کې کوي کار د نفرتونو دا څوک دی چې دې خاورې له جنګ راوړی دی او یقین لرم دا امن په سرلی به راټوکېږي دا څوک دی چې دې ښار کې کوي کار د نفرتونو دا څوک دی چې دې خاورې له جنګ راوړی دی یقین لرم د امن په سرلی به راټوکېږي یقین لرم د امن په سرلی به راټوکېږي
امید مې د خیبر د غره دنګ راوړی دی او څوک شته چې یو تصویر راله د سرو وینو کې واخلي څوک شته چې یو تصویر راله د سرو وینو کې واخلي ټوټې ټوټې وجود مې پکې رنګ راوړی دی او کابل ما څه دي چې تا ته تعزیت کړم کابل ما څه دي چې تا ته تعزیت کړم د سوي پېښوره مې لونګ راوړی دی ډېر په بخښنه سره دا شعر چې بېننګه د دښمن سره ضرور د سر سودا کړي بېننګه د دښمن سره ضرور د سر سودا کړي پښتون له مې د تور پنجابي لنګ راوړی دی او ښایسته یمه د امن فلسفه زما این دی ښایسته یمه د امن فلسفه زما این دی دا ژوند مې د انسان د سر قلنګ راوړی دی ډېره مننه ډېره مننه امیر خان امیر دې پکې راشي چې د خپل کمال وښی امیر خان امیر خار کې یو غټې مشاعرې له لاړم چې خلک لاړل نو نمبر مې راغی بیا راته تشو کورسو واوا کوئ مینه کې مست و لیونې یادوي ورپسې ګرځي څوک سړی یادوي او په محبت کې ته بلا پیژنې دا د رقیب د خربچې یادوي او مخ یې ښایسته لکه اننګو پورې مڼې وتړئ ځکه وایم رقیب خو څه کوي چې د لرې هر سړی وتړئ او د بنګړو ډک لاس یې زما په زنه کېښود وی سبا ضرور راشي چې موږ له بوساړې وتړئ او ځکه کړې مې د غم توره رقیبانو تختولې مې ریړه ده کار دې ونه که دا کلچر تیاره سر دې هسې لسکټیزې بوساړه ده او ستا غمونه دې سر وخورې امیر خانه جوړه کړې یې زما نه پیکوړه ده او مغرور جانان نه مې نشه ووته چې زما مخکې دې دغه ووته مغرور جانان نه مې نشه ووته چې زما مخکې دې دغه ووته او ستا سور له سرونو د ګوپي انګولې مړه غوجل کې سمه شپه ووته ستا سور له سرونو د ګوپي انګولې مړه غوجل کې سمه شپه ووته او بیګا مې خوب کې په سیکل تختولې سحر میار برستن نخپه ووته او امیر علی کې اوس خندا نه خوري جوړ د قلم نه دی جذبه ووته مهرباني زمونږ مشر اسه خو ورسې ورو خالی شوي خلک لا د روټۍ نه دي راغلي خو بیا هم جانزیب مومن مرزی هغه ته خواست کوم چې راشي او د دې محفل را رنګ ښه جانزیب مومن صاحب ته خواست کوي چې راشي اواز پالته ورېدي کېږي که نه دا غزل یو څو شعرونه دي چې هغوی مې د ژوند لارو له تراخه راټولول هغوی مې د ژوند لارو له تراخه راټولول چې ما ورله د ټول جهان خواږه راټولول ښایست هغوی مې د ژوند لارو له تراخه راټولول چې ما ورله د ټول جهان خواږه راټولول ښایست د اننګو یې په ټول مخ کې انتخاب ښایست د اننګو یې په ټول مخ کې انتخاب جانان د ټول رخسار چې ورته سره راټولول او هغوی و داوګیر د مسیحا د مرتبې ما ځکه برګ مرز یو وړاندې راټولول او شاید واپس خولې د قاتل تهذیب سنگار شاید واپس خولې د قاتل تهذیب سنگار په سوال یې په ټول کلي کې رانجه راټولول
او سایل صاحب راخکلی چې کرخې د تقسیم هغه واکمن راخکلی چې کرخې د تقسیم هغه واکمن تاوان د باچا خانه پښتانه راټولول راخکلی چې کرخې د تقسیم هغه واکمن تاوان د باچا خانه پښتانه راټولول څه خلک براټولو په اجرو په جومات څه خلک براټولو په اجرو په جومات څه خلک به ګودرو تناره راټولول او اول صف کې راټول کړل هغه بزرګواران اول صف کې راټول کړل هغه بزرګواران د کلی خیراتونو کې چا نه راټولول او ګمان مې زړه لراشي چې مې وکړلو تا بیلات ګمان مې زړه لراشي چې مې وکړلو بیلات نه ګټه مې وکړه ما خو سره راټولول او تندې د روم ساته ګورې خفه نشي یاران مومنده چې د کور ته د خپل زړه راټولول د بل غزل یو څو شعرونه وایم چې که څوک خرڅېږي خو زما جانان دی نه خرڅېږي که څوک خرڅېږي خو زما جانان دی نه خرڅېږي داسې د سپکو په تول سپک ارزان دی نه خرڅېږي که د نړۍ قامونه خرڅ شي بیا به سر اوچت کي مړه به وي ټول شملور یو افغان دی نه خرڅېږي که د نړۍ قامونه خرڅ شي بیا به سر اوچت کي مړه به وي ټول شملور یو افغان دی نه خرڅېږي کاروان دی لوټ شي او په ځمکه دی ورونه بل شي خو بس رهبر زموږ د لوی کاروان دی نه خرڅېږي اغیار په ځمکه او بدن زموږ قبضې کړي دي خو د کتاب او د قلم یاران دی نه خرڅېږي او چې ترې سبق خلک د مینې او وفا زده کوي د نفرتونو ښار کې دا دکان دی نه خرڅېږي او جانانه دواړه به د وخت د سوداګرو ساتو ستا د صادر پیس کې زما ګریوان دی نه خرڅېږي جانانه ډېره مننه جي جانانه دواړه به د وخت د سوداګرو ساتو ستا د صادر پیس کې زما ګریوان دی نه خرڅېږي او د ازادۍ ناوې سنگار کوي دې چم ترازی د ازادۍ ناوې سنگار کوي دې چم ترازی زما د سترګو دا قاتل ارمان دی نه خرڅېږي او زمکه خو زمکه د مومند زه مور ګڼمه زمکه خو زمکه د مومند زه مور ګڼمه زما د قام د حصې پاس اسمان دی نه خرڅېږي ډېره مننه ډېر ښه مومند صاحب ډېر خوندور او شیر محمد وفا اوس ښکارېده اوس نه ښکاري شیر محمد وفا ته خواست دی چې هر ځای کې راشي سټیج ته رفیق الوت صاحب به راشي او موږ ته به خپل کلام واورئ ډېر ګران رفیق الوت صاحب شیر محمد وفا ته خواست دی چې لنډ شي راشي دې خوا بسم الله الرحمن الرحیم صدر صاحب کو اجازت اعتراض جرم دے پدے خلق و تنقید گناہ دا اعتراض جرم دے پدے خلق و تنقید گناہ دا عقیدتون دی و ہر قسم تردید گناہ دا دلتا خاموش پاتے کے دے واجب عذاب دے دلتا خاموش پاتے کے دے واجب عذاب دے د حق غوښتنه په دې سیمه کې شدید ګناه ده مننه ته بشر دوست یې زه له تا نه هم ورزیات یم پسې ته بشر دوست یې زه له تا نه هم ورزیات یم پسې زما په خیال کې خو په هر زنده سر برید ګناه ده مننه او د خدای بندیانو له خپل ځانه هم نفرت پکار دی محبتونه خو د دې دور جدید ګناه ده څوک پکې غوث دی څوک قطب څوک ابدال دی د وخت
څوک پکې غوث دی څوک قطب څوک ابدال دی د وخت پیر صاحب بادشاه دی که ګناه ده د مرید ګناه ده تا ته که ته خدا منم چې ګناه ده او تا ته نه کا ته خو نوره هم مزید ګناه ده مننه ما چاته مه ګوره بیا مه ګوره ښه قاتل نظر به دې کړي بلل ور شهید ګناه ډېر زمونږ دا ډېر ګران مشر او پښتون دانشور چې ټول عمر یې د دې قام د سوکالۍ دپاره په فکرونو او سوچونو او په عملي مبارزه کې تېر کړی ډېر ګران مشر محمد ارشد خان ته پاس دی چې راشي او یو څو خبرې زموږ سره شریکې بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ګرانو عزتمندو ملګرو او ورورو مشرانو ستړي بچي ټول په خیر راغلئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ زما خو د خپلو ملګرو ته یو څو خبرې وې خاص کر د چارسدې د سر نه چې کوشش کوو چې د چارسدې دا ټول شاعران یو ځای کړو په یو پلیټفارم باندې دا زه خو په خپله د جرګو مرکو بلدم نو اجرې هغه خبرې وې د ما خو د شاعري معلي نه وه خو ما وې چې دا په دې جرګو مرکو باندې به دا ټول راولي یو ځای به په دې جرګه کې چې کوم فریق مشران یو څو پکې خفه وي نو خلک یې ډډې ته کړي د څلور مشرانو سره لاړ شي ډډې ته کړي او ګنټلې به پرې دغه وکړي هغې لیکي چې بس هغه هم ښه وکړي په دې شاعرانو کې چې دوه کسان رضا کړي ډډې ته ورسره لاړ شي نو څلور نور خفه شوي شاته چې هغه څلور رضا کوي نو لس نور خفه شوي سړی وایي دا څنګه چلې دا به څنګه ټول رضا کوو نو په آخره کې مې کله یو نه تپوس کوم کله بل نه تپوس کوم چې دا به څنګه چل کېږي تا ته څه پته لګي دې طریقه ده چې دا به څنګه یو ځای شي نو بیا راته د تیرا کې یو دلته هم څه ملګرو سره وم هغې کې ویل د تیرا د خلکو له په لومړي چا اوښ راورسره اوښ بچی یې راورسره نو هغه چا نه پېژنم نو مې چې دا هلکانو دا فلاني ځای کې یو مشر دی هغه پسې به ټول لاړ شو تپوس پسې وکړو چې دا څه شی دی نو راپخواني کسان خو داسې وو هغه ورته اول یې ورته وژړل بیا یې وخندل نو هغې ورته وویل چې دا ودې ژړل ولې او دا ودې خندل ولې وایي دا ژړا په دې راغله چې زه خو د مرګ دغه یم او تاسو دومره کمقل ساده خلک یې چې دا نه پېژنئ نو چې زه مړ شم نو تاسو به چا پسې راځئ تاسو له به څوک دغه کوي که نه وایي دا خندا دې پسې وکړه نو ته وایي خندا په دې راغله چې زه یې هم نه پېژنم چې دا څه شی دی نو خندا په دې راغله نو په دې باندې د دې شاعرانو زما خیال دی د ضرورت نه زیاته انا وي د هر چا وی خو د شاعرانو ضرورت نه زیاته وي او د انا سره داسې زم تړلي دا د دې نه پته لګي چې کوم شاعر دی چې تاسې په ګپ کې هم ورته وایي چې ستا را کلام خو رضوان هم نو نو ته سوچ وکړه دښمني به یې شي راته که ګریوان ته هغه وخت کلاس وانه شي نو ټول عمر به راپسې بد وي پیشه به راپسې ټول عمر بد وي نو دا هلته زما دوه درې شاعران ما ته داسې یاد شي چې هغه به په تاریخ باندې ډېر غوسه کېدل یو غني خان یو خیبر افریدی و داسې دوه درې کسان راته نور معلوم دي نو زمونږ دا افضل بنګش صاحب لور پې واده را و نواز بنګش نوم یې دی
هغه هم دواړه په لندن کې ښځه هم ډاکټره ده او هغه هم ډاکټر دی هغې هغه ته پښتو رساله راویستې وه د پښتون په نوم باندې ما له هم راتله نورو کسانو له هم رالېږله د پښتنو تاریخ او دغه ورته ډېر ښه معلوم دی چې هغه څنګه دا نظام به څنګه چلېده پخوا به څنګه چلېده هغې دغه کې هر ځل زه څو ځله ورغلی وم نو هغه یو ځل د دغه کتاب دغه یې کوله نو دلته راغی وایي زه خو مشتر حال کې هغه کوم پروګرام کوم غني خان به ما له راولې وایم د غني خان پسې به ورشو خو دا رانیل شو چې ده ته ووایم چې د غني خان صفتونه مه کوه دی بیا سړي ته او مخامخ ښه دغه وایي نو په هغه محفل کې دا خیبر افریدی هم راغلی و اجمل خټک هم راغلی و نو اجمل خټک صاحب پکې دا دغه خیبر افریدي تعریف وکړ د هغه د دغه نه مخکې ډېره ښه شاعري وه خیبر افریدی خو هغه مخکې څه بل څه دغه لیکلی و او هغه وخت کې وایي دا لیکل خو به بیا وایم خو اوس مې یو قطعه جوړه کړه دا که تاسو قطعه وایې که څه وایې ورته دوه درې هغې وایي تا هغه باندې افریدواله کې وي اجمل خټک ته داسې مخکې وایي تا چې د کابل مړی خوړی خو غلی وی اوس چې د اسلام آباد چپاتی خورې نو ولی غلی دی دغه باندې دا هغه غوسه کې دغه شعر وایي دغه شان غني خان چې کله راته نو نواز بنګش په سټیج باندې ډېر صفتونه وکړل نو خدای شکر په منډه منډه ورغلم غني خان ته مې ذات نږدې کړ وایم ګوره لندن نه راغلی یم مېلمه دی په دې باندې نه پوهېږي په دې رسېدونو پوهېږي درته راشي په خطا تعریف معریف وکړه نیمه خبر کړی نو بس ولې دا جوړه کړو خو بیا دا چې سټیج باندې غني خان ور راغی نو هغوی به ټولو داسې راسره رسمي دغه به یې نه کوله ویې نه کو ډېر ساعت خو چپ و ویې نه کو وایي د خر بچي ته کوچې وایي که نه خو پاکه به یې شروع شو وایي که نه بیا داسې ورغلم غني خان ته ورته وایي نه تاسو نه تپوس کوم چې د خر بچي ته کوچې وایي که نه لکه هغه ته یې کوچې ووایي په ښکاره هغه ته یو قسم کې کوچې ووایي که نه وا خو غني خان و مونږ ورته نه شو ویلی دا خبره خو مونږ نه شو کولی وایم نو ګریوانه سړی نیسې خو غني خان سره یو کال پاتې شوم د سهار نه ماښامه پورې ورسره وم نو هغه شعرونه مې ډېر شعرونه مې رادغه کړل ما ته یادېږي نه خو هغه یو شعر مې راغونډ کړ هغه زما خیال یو شل کلي و نو ما راغونډ کړ ما ته درې څلور کلي جوړې کړې ما ورته دا خو تا ټول شعر په دې سیز باندې ویلی د شاعرانو خو پکار ده اجراحات ته راغونډ کړي او په لږ دغه کې ووایي او څو کیلو کې ووایي نو یوغه نو ما هغه دغه یې وکتل وایي ستا رانه ما نه ډېر ښه دی او وایي دا وایه بس زما دا روغ کړه هغه که څوک د هغه کتاب وګوري بچې چې لوی شي د هغې په نوم په هغې عنوان پسې راغلی نو هغه بلا شعر نو ما ته دوه درې دغه جوړ کړو دغه نصیحت دی لکه هغه خو بچې دې لوی شي بچو ته وایي خو دې تاسو ته وایم ما چې داسې جوړ کړل هغه هغه راته یاد نه دی ما چې دا جوړ کړل چې بچې دې چې لوی شي چې څه د ښې شي د چا د ښې شي نو په دې به پوه شي چې زه وایم چې زه یم او ته وایې چې زه یم نه به ته نه به زه یم او که چې وایې چې ته او زه وایم چې ته هم به ته هم به زه یم دا د هغې هغه ټول هغه مې دا د هغه ټول هر څه راغونډ کړل او په دوه دغه کې دا ټیک دی نو داسې درته وایم چې دا یوازې د دغه نصیحت نه دی که نه خو زمونږ په دې ملک کې راتاوي هم مونږ ته ټول غلط کوي مشران هم ټول غلط کوي او ځان ته ټیک کوي او کلام هم ټیکي هغې باندې هم تنقید نه شي کولی خو دې دغه کې اوس ما وکړی ټوله دنیا کې نن سبا په یورپ کې مسلمانان پرېږده چې مسلمانان یوازې ټول مسلمانان نه یورپ والا نه دي امریکې والا نه دي په هر ځای کې په غذا باندې جلوسونه
ټولو شاعرانو په هغې باندې کلام وویل لکه هغه شی هم د سره په ذهن کې نشته که نه چې دا مسلمانانو سره زیاتېږي یا مسلمانان پرېږده یا انسانانو سره زیاتېږي داسې انسانان داسې کوي 15,000 کسان پکې مړه دي ماشومان دي ښځې دي بوډاګان دي کورونه ولا روان کړل جوماتونه ولا روان کړل هسپتالونه ولا روان کړل د 100,000 نه زیات کسان زخمیان دي او تاسو په ذهن کې هېڅ هم دغه نشته چې دا څه ښه کېږي که بد کېږي لکه دا دنیا نن ټوله تړلې شوې ده پخوا خو به د یو کلي خبره بل کلي ته تلمه په 10,000 روپۍ لګېدی نن په منټونو کې خبره راځي نو تاسو ځان ته څنګه مسلمانان وایئ چې د دې نه هم ځان دغه نه خبر هم نه شاعران ځان ته څنګه وایي چې په دې باندې هېڅ هم نشئ کولی خبره هم پرې نشئ کولی تاسو په موږ زموږ باچیان خو پرېږده دا دغه یو حقیقت کیسه کومه ده په خپله تاسو که خو ډېر دلته ممندان دي هغې تپوس هم وکړي حاجي منان زما دوست و حاجي منان نوم یې مانۍ به یې ورته مانۍ حاجي حاجي کانډه و د هغه د کلي نوم دی مومندو ته چې دی بره